داسې معلومیږي لکه ازمرې ما ته جوړلاره ښایي وی بس زمانه مخکې دی زه ورپسې وی ما ته شاته ګوري او زمرې مخکې روان دی او ما ته ګوري مخ راړی او بیا ځي وی نیغې لارې ته یې برابر کړم چې نیغې لارې ته یې مخامخ کړم زمرې رانه واپس لاړه او زه په نیغه لاره راغلم حضور پاک ته یې دا حال وی ګوره د نبي علیه السلام یو خادم صحابي هغه ته زمرې دکه د خدمتګار غوندې لار د نوکر غوندې لار ورته ښایي دا د نیکانو خلقو کرامت دا د دې نیکانو کرامتي خدا هم د پیغمبر په حق کې معجزه زما وروڼو په یو سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې ژوند دی نو کافرانو سره څه جنګ جګړه راله او پیغمبر علیه السلام ډیر پریشانه د مکې نه بار ووت چې بار څنګه ووته نو یا الله وی زه خو نن ډېر پریشانه یم خدای داسې یو مسله ما ته راپېښه که چې زه پې خوشحاله شم نن ډېر پریشانه او وجود یم زخمي و حضرت جبریل علیه السلام وله راغی وی ولې وی ډېر خفه یم چې داسې یو مسله اوس یو شی پیښ شي چې زه پې لږ خوشحاله شم وی ښه خدای پاک تعالی دا طاقت در کړی دی چې دې اونه کې کمه اونه ته د څانګې نه نیسې او ځان پسې راکاږي تر پسې به راځي وی یو اونې ته ورمخامخ شم چې ورمخامخ شم نو اونه مې د څانګې نه ونیوه زه ترې مخکې او اونه ځمکه سیرلي کېږي او ما پسې نیغه را روانه ده او د تعجب خبره دا ده چې اونه مې سینګ د څانګې نه ونیوله نو اونه را ټیټه شوه او سینګ چې انسان ته سلام کوي دغسې ما ته وایي السلام علیک یا رسول الله د خدای رسوله په تا دې سلام جبریل علیه السلام راته وی اوس څنګه ما وی چې بس اوس ډېر زیات خوشحاله زړه مې خوشحاله شو دغه رنګې په یو سفر کې نبی علیه السلام روان دی او د اودسماتي ضرورت یې راغی او د پردې سشته نه چې ورته کیني اواز یې وکړه داسې مخامخ یو اونه وه هغې ته اشاره وکړه او یو بله اونه وه هغې ته اشاره وکړه یو اونه هم په منډه را روانه ده او بله هم په منډه را روانه ده ځمکې شلول او دواړه اونې رالې او دا اونې په ځمکه ټیټې شوې سور یې جوړ کړ او پنۍ یې جوړه کړله نبي علیه السلام ورته خپل حاجت پوره کړ چې پوره یې کړ یوې ته اشاره وکړه یو هم خپل ځای له لاړه او بلې ته اشاره وکړه بله هم خپل ځای له لاړه جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه علی ساق بلا قدم چې اونې ته یې آواز وکړ نو بې د قدم او د خپې نه اونه په تنه را روانه و نبي علیه السلام له خواله راورسېده نبي علیه السلام فرمایي وی د نبوت نه مخکې چې به په لاره تلم او کومو کاڼو به په ما سلام اچوي اوس هم ما ته هغه کاڼي معلوم دي دا د حضور پاک معجزه ده بل د دنیا یو ساینسدان خو یې ونه ونیسي او ځان پسې دې راکاږي چې ورپسې راشي یو یهودي راغی نبي علیه السلام ته کېناست وی زه مسلمانېږم خو د پیغمبر یو معجزه وي نو ستاسو معجزه شته چې ما ته یې ښکاره کړي نبی علیہ السلام لږ سوچ وکړو بیا وی او شته وی څه معجزه راته ښکاره کې وی ښه که د اونې دې غونچک ته زه اشاره وکړم او دا را اونې نه راښکته شي او دلته ماله راشي بیا به مې پیغمبري ومنې وی او نبی علیہ السلام د اونې ته اشاره وکړه د اونې هغه غونچک نیغ راته د پیغمبر علیہ السلام مخکې راکوز شو بیا ورته اشاره وکړه غونچک بیا خپل ځای له ورسېد یهودي خدای مسلمان کړ ده یو معجزه شو د نبی علیہ السلام عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای وی یو ځل د مکی زندگی ده وی پیغمبر علیہ السلام د مکی د کافرو نه ډېر زیات تنګ شوی وسره حضرت ابوبکر نو وی زه د مکې نه بار وم یو کافرو د عقبه ابن ابي معیط ګډې چیلې مې سرولې وی نبی علیہ السلام او حضرت ابوبکر دواړه ماله راغلل وی ما ته وی چې دا یه لږ پی را باندې اوس کا وی ما ورته وی چې زه خو پی در باندې نشم څکلی دا ګډې چیلې زما نه دي دا خو زما د مالک دي زما پکې یو خپله نشته تاسو باندې څنګه پی اوس کم وی نبی علیہ السلام وفرمایل چې داسې چیلې پکې شته چې هغه چیلي سره نی ملو شوی مال شوی نی وی مې چې او
وی دغه بچی راوله نو یې زه لاړم یو بچی مې راوستوله بلکل پوټینی بچی وه مال شوې نه وه چیلي سره نه وه میلو وی نیغه مې راوسته نبي علیه السلام ته مې ودروله وی پیغمبر علیه السلام وی لوښې راواله وی ما سره د کاڼي لوښې و د کاڼي د عربو به کله د لرګي لوښي و کله به د کاڼي لوښي و لوښې مې وله ورکړه وی نبي علیه السلام مبارک د هغې په غلاس په تشو باندې په هغه تو باندې ګوتې ووهلې غولانځ یې وپړسېده تش یې غټ شو وی هغه لوښی ته ډک کړ وی مال یې هم راکړل حضرت ابوبکر صدیق هم وسکل او وی په خپله هم وسکل وی بیا په هغه غولانځ باندې ګوتې ووهلې وی واپس چې څنګه وه هغسې شوه وی په دغه ورځ زه پوه شم چې دا رښتونی پیغمبر دی بل څوک داسې نشي کولی او د هجرت په سفر مې درته د ام معبد قصه نه وکړه چې د هغې په کور کې مرنځوره چیلی وه او پیغمبر علیه السلام مبارک ته اوچه وه څومره پیغشتې دي داسې خوراک کې به ډېر برکتونه حضرت انس وی نبی علیه السلام مبارک ډېر زیات اوږې و وی زما پلار و پلندر ابو طلحه وی کور ته راغی وی زما مور ته وی ام سلیم ته چې ام سلیم د خوراک د کره څه شته وی ولې وی قسم دی په نبي علیه السلام مې داسې لوږه ولیده چې ډېر زیات اوږې دی او د ښي طرف ته او ګس طرف ته یې د لوږې نه کاڼي تړلي دي د درد د وجې ام سلیم وی چې بن کره خو بل څه نشته خو دغه یو څو ټوټې د اوربشو د ډوډۍ پرتې هم ډکرې ډکرې وی ما ته وی راشه انسه دا ټوکړې نبي علیه السلام له یوسه او پټې یې والا ورکړه چې بل څوک ته خبر نشي ځکه نبي علیه السلام خو سخي و ډېر زیات په هغه کې سخا وه نو که بل څوک ته خبر شو په خپله به یې ونه خوري نورو له به یې ورکړي نو یې زما مور لوپټه راکوزه کړه او هغه ډوډۍ د لوپټې په یو طرف کې وتړله او یې ترخ کې یې راله کېښوده او د لوپټې بل طرف یې زما د سر نه تاو کړ چې اډو څوک پې پې نشي وایي چې زه سنګرالم او نبي علیه السلام مبارک ته مخامخ ودرېدم را باندې پې شو وی هلکه ابو طلحه رالیږلې ما وی صیب او وی خوراک یې درکړی دی نو ما خو غږ انکار نشو کولی ما وی او صیب وی ښځه لاړ شه کور ته او موږ درلو وی پیغمبر علیه السلام سره دغه اتیا صحابه کرام وی ځای چې ځو ابو طلحه ډوډۍ کړې وی ما منډې کړې پلار د دروازې نه مخې راغی انس ولې رالې وی مې چې نبي علیه السلام خو صحابه را پس ځان پسې را روان کړه ټول رالل امنډه لاړ کور بیبي ته الوي وی نبی علیه السلام خو ځان سره چې څومره صحابو ټول را روان کړي دي حضرت انس ته وی تا ورته ډوډۍ خولې ده او وی ما خو ورته وخوله وی بس بیا خدای پیچ او کارې پیش وی چې څنګه راغی نبی علیه السلام مونږ کره صحابه کېنول او وی د دې سره انګولې شته مونږ وی نه صاحب انګولې خو نشته یو مشک دی او هغه د غوړو لړلې دی غوړي پکې نشته هسې لړلې دی نور څه د خوراک نشته وی راکه دا مشک وی نبي علیه السلام هغه ډوډۍ راواغېست او یو غټ لوښي و مونږ کره چې هغې باندې به اته یا لس کسان کېناستېدل نو په هغې کې هغه ډوډۍ واړه واړه کړه او وی هغه د سرمدې لوښي د غوړو لړلې خو پېژنې که نه یو چې غوړي پکې پراتي بیګې ته یو هسې لړلې په لاس ته را جدا کې او بیګې ته نه هغه لړلې لوښې هغه یې پې د پاسه را الاوړې کو هغې له زور ورکړه د هغې نه څه غوړي پې را په لاسو باندې را جارو کړل او په ډوډۍ د پاسه یې واچول ډوډۍ پې لږه لمده کړه وی ما ته وی ورشه لس کسان راوبله وی لس مې راوغوښتل وی ډوډۍ وخوړه وی بار ووتل وی لس نور راوغواړه لس نور رالل هغې وخوړه بار ووتل لس نور وی اتیا کسان غونډ ماړه شو او هغه ډوډۍ د غوړو ډکه داسې پرته وه لکه چې چا ګوتې نه وروړه حضرت انس ته چا تپوس وکړو
وی څومره کسانو ډوډۍ وخوړه وی په موقع خو 80 کسانو وی قسم دې که یو لکو ام پې مړېدل دې معجزه شو حضرت جابر رضی الله عنه فرمای غزوه خندق کې یو څو معجزې وشوې غزوه خندق کې خو نبی علیہ السلام خندق کنسته ځکه کافر ډېر و مسلمانان کم 10,000 کافر په مکه راغلي نو خندق یې کنسته چې کافر په مدینه را دننه نشي یو ځای خاص یو دوه طرفونو ته تې غرونه او بل طرف ته اوار میدان نو په هغه اوار میدان کې خندق کنسته نو چې کله خندق کنی نو یو ځای پکې داسې راووت چې هغه ډېره کلکه داسې خوره وه لکه د شګې چې یو ځای چې دا ترله چې ورته وایي کلکه ځمکه راووته ټودیه ورته عربۍ کې وایي نبی علیہ السلام په صحابه رالل وی صاحب نور خندق خو روان دی په اسانه وکنستی شو او دا یو ځای نه کنولی کېږي ړم پې شین شو پکې پوټې اوسپنه دخل نه کوي وی زه درځم وی پیغمبر علیہ السلام مبارک را کوز شو او دا خیټه مبارک یې په صادر باندې تړلې وه وی مونږ ولې ګینتري ورکړه کودال ګینتري وی چې اوچت یې کړه او بسم الله وی او ورسره د الله اکبر اواز وکړه او غزار یې ورکړه نو هغه تیږه چې وه 3 میسه داسې وبهده لکه د شګو په شان دی یو رڼا ترې اوچته شوه یو داسې رڼا چې مونږ ته مدینه ټوله ښکاره شوه وی پیغمبر علیہ السلام وفرمایل چې په دې رڼا ما ته خدای پاک فارس وښو ایران علاقه وی چې دویم ځل یې کودال اوچت که ګینتري او بیا وی بسم الله والله اکبر او درزه یې ورکه نو دوی میسه لکه د شګو وبهده وی ما ته خدای یمن او شام دا علاقې راته خدای پاک وښول شام چې دریم غزار یې ورکه وی هغه تیږه داسې شوه لکه ټوله شګه چې وي د هغې نه بیا یې رڼا اوچته شوه وی یمن راته خدای وښول دا کم ځای نه چې نبی علیہ السلام ته خدای په دې رڼا کې وښول دا الله اشاره ورکړه چې ستا حکومت ستا دا امت دا به خدای دې ځایونو ته رسوي هماغسې وشو په دریو غزارونو هغه غټه تیږه ترله چې ورته وایي او خټه دا ځمکه چې کلکه شي لکه د شګو غوندې وبهده دا یوه معجزه شوه دویمه سوه وی نبی علیہ السلام ډېر زیات اوږې وی داسې اوږې چې په دې ښي طرف ته هم کاڼې تړلې او ګس طرف ته هم تړلې وی لاړم بیبي له ما ښځې ته چې ښځې د حضور پاک مې داسې حالت ولیده چې صبر نشم کولی د خوراک څه شته نو یو رکوټې کورنۍ چیلوکۍ وه پوټینۍ کورنۍ چیلوکۍ چې پوټینۍ وي او اوچی مال شوي هم ني څونه غوښه به وي پکې زیات نه 3 کیلو یا 4 کیلو یا 15 کیلو دي ځه پوټینۍ او ما وی چې دغه شته د اوړه وی د اوربشو لږ شانتې اوړه شته دی یو ساعت تقریبا یو 3.5 کیلو وی مې ښه داسې وکړه ته دا اوربشې اوړه کا او دا اوړه واغږه او زه دا چیلوکۍ الالومه او دا غوښه درته ټوټې کومه چې نبي علیہ السلام د یو 2-3 کسو سره راوغواړو او ګزارې وشي وی د ما ښځې زر په میچن کې اوربشې واچولې هغه اوړه یې برابر کړل او اوړه یې واغږل او وی ما هغه چیلوکۍ لاله که سرمن مې ترې وویسته او غوښه مې ټوټې ټوټې کړه او بیا مې غوښه په کټوۍ کې واچوله اور مې ورته بل کړه وی چې زه د هغې نه اوس ګارېدم نو زما ښځې اوړه غږلي وی ما ته ښځه وایي چې لاړ شه او نبي علیہ السلام ته ووایه چې ګورې 3-4 نه زیات کسان رانولي رسوا به شو هسې نه چې ډېر راولي خو سخي دی او بیا وایي چې تاسو ډوډۍ وکړه او کسان پکې اوږې پاتې شو وی د لاړم نبي علیہ السلام مې پټ ځان لکه مې چې صاحب دقسې دونه اوړه دي ګورئ 3.5 کیلو او دونه پوټې چیلوکۍ ده او ما هغه باندې کړې ده او ته ځان سره یو 4-5 کسه راوله چې تاسو ډوډۍ وخورئ وی چې دا مې ورته وی نبی علیہ السلام د هغه ځای نه راپاڅېد او چغې یې کړې یا اهل الخندق یا اهل خندق د خندق مرګرو راځئ جابر ډوډۍ کړې ده اوهو اوس به څه کېږي او په سونو خلک وی بس د نبی علیہ السلام خبره او په منډه منډه لاړم
وی چې لاړم او ښځې مې ته مې الوي ښځې مې وي چې دا دې سره سوا کړو تا ته ما نه وي چې 3 4 نه زیات کسان رانه ولي